بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، څنګه یې تاسو؟ خیر خیریت دی. نن زموږ ټاپک چې کوم دی نو په کمپیوټر دی چې واټ از کمپیوټر. کمپیوټر څه ته وایي او فل ایکسپلینیشن آف کمپیوټر. So a computer is an electronic device which is developed by Charles Babbage in 19th century. کمپیوټر یو الکترونیک ډیوایس دی چې هغه ډیولپ شوی دی په کله په 19 سنچري کې ډیولپ شوی او چا ډیولپ کړی دی؟ چارلز بیبیج ډیولپ کړی دی. او کمپیوټر کار څه کوي؟ اټ ټیک انپوټ ډیټا فرام د انپوټ ډیوایس، سٹور اینڈ پروسیس اینڈ پروډیوس آؤټپوټس. کمپیوټر چې کوم دی نو څه کوي؟ انپوټ ډیټا چې کوم دی د انپوټ ډیوایسز نه اخلي. مطلب یو اس بي شوله دا یو انپوټ ډیوایس دی، کیبورډ شو، ماوس شو، ردینه چې کوم دی نو دی څه کوي؟ انپوټ اخلي او هغه څه کوي؟ سٹور کوي. چې هغه کله سٹور کړي نو هغه بیا څه کوي؟ هغه مخکې ځي بیا پروسیسینګ ته. نو چې کله پروسیس شي نو د هغې نه پس موږ له ریزلټ راکوي، پروډیوس کوي آؤټپوټ. آؤټ موږ له په څه کې راکوي؟ آؤټپوټ موږ له راکوي په مانیټرز، پرنټر، پروجیکټر وغیرہ باندې چې کوم دی موږ له څه راکوي؟ آؤټپوټ راکوي. دا وړوکی شانته کې ډایګرام دی چې کمپیوټر څنګه کام کوي او ورک څنګه کوي. نو انپوټ چې کوم دی موږ کله ورک وکړو کمپیوټر له نو هغه پروسیس ته لاړ شي. پروسیس کې چې کوم دی بیا پروسیسینګ وشي. موږ سره پروسیسینګ نه پس بیا آؤټپوټ ته راشي. چې آؤټپوټ ته کله راشي نو زموږ سره نو ریزلټ به موږ ته په څه راځي؟ په آؤټپوټ ډیوایسز باندې راځي. بیا وروسته موږ سره چې کوم دی نو کمپیوټر کمپوننټس آف کمپیوټر دي چې کمپیوټر څه کمپوننټس دي. کمپیوټر چې کوم دی ټو ټایپس آف کمپوننټس دي. یو ته موږ وایو هارډویر او بل ته وایو موږ سافټویر. و سافټویر څه ته وایو؟ هارډویر څه ته وایي؟ هارډویر هغه څیز چې موږ یې ټچ کولی شو. they have exist space. چې کله هغه ځای نیسي او موږ یې ټچ کولی شو نو هغه ته چې کوم دی موږ څه وایو؟ هارډویر وایو. او سافټویر موږ هغه څیز ته وایو چې موږ یې لکه صرف لیدلی شو، مینس ټچ کولی نه شو، نو هغې ته به موږ سافټویر وایو. نو هارډویر کې بیا موږ سره کم پارټس راځي. موږ سره چې کوم دی نو انپوټ ډیوایسز راځي. انپوټ ډیوایسز تاسو ته ما ښه ووي چې انپوټ ډیوایس موږ چې کوم دی کیبورډ ته وایو، ماوس ته وایو، یو اس بي ایکسیکټرا. دې ته موږ انپوټ ډیوایس وایو. آؤټپوټ ډیوایس موږ هر هغه څیز ته وایو په کم باندې موږ ته څه کوي؟ ریزلټ شو کوي. ریزلټ شو کوي هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ آؤټپوټ ډیوایس وایو. ښه، سټوریج ډیوایس مینز هغه سټورینګ کوي، څه کوي؟ ډیټا پکې سټورینګ کوي. موږ سره په سټوریج کې څه کېږي؟ ډیټا سټور کېږي. مطلب چې کله موږ یو هارډ ډسک راوالو، هارډ ډسک مینز کوم چې سټورینګ اپ ډیوایس دی. نو او بل موږ سره چې کوم دی نو میموري کارډ هم په سټوریج کې راځي. نو دا موږ سره چې کوم دی دا په هارډویر کې راځي. سی پی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ خو موږ خیر هغسې به نه وایو ځکه چې هغه موږ سره بیا سافټویر ته ځي. نو سی پی یو موږ اصل کې د دې کمپیوټر کې دنده یو وړوکی شان کیسینګ وي، هغې کې موږ چې کوم دی نو څه کوو؟ موږ پروسیسینګ کوو، خو هغه هم ټچ کېږي ځکه چې هغه یو ډیوایس دی، په هغې کې کار کېږي. بل طرف ته موږ راځو سافټویر ته چې سافټویر څه کار کوي او څه ته وایي. سافټویر موږ چې کوم دی نو په دې کې ټو ټایپس اف سافټویر دي. یو چې کوم دی نو هغه اپلیکیشن سافټویر دی، کوم چې موږ ایکسل، ورډ وغیرہ، ټوکیټ ایکسیکټرا، فوټوشاپ، دا زموږ سره څه دي؟ دا اپلیکیشن سافټویر دي. و سیسټم سافټویر چې کوم دی نو سیسټم سافټویر زموږ سره هر هغه سافټویر دی چې په هغې باندې زموږ سره یو سیسټم چلیږي. مینس چې اپریټنګ سیسټم به دا به زموږ څه کوي؟ زموږ به ټول اپریټنګ سیسټم چې کوم دی کنټرول کوي. نو دې ته به موږ څه وایو؟ سیسټم سافټویر وایو. بیا موږ د کمپیوټر خصوصیت وایو چې کمپیوټر څه کارونه ډېر په ښه طریقه سره کوي که نه. نو کمپیوټر چې کوم دی موږ سره اولنی راځي سپیډ زموږ د کمپیوټر سره چې کوم دی نو سپیډ ډېر زیات فاسټلی دی ځکه چې کمپیوټر الکترونیک ډیوایس دی. بل موږ سره چې کوم دی نو د سره اکوریسي ده، د سره لکه هر ریزلټ د سره چې کوم دی نو هغه څه راځي؟ پازیټیو راځي، لکه پلس پوینټ طرف ته راځي ځکه چې د ریزلټ غلط نشي کېدی. که ایرر ورکوي نو هم به تا ته چې کوم دی نو پازیټیو ریسپانس درکوي چې ستا په سیسټم کې په پروګرام کمپیوټر کې چې کوم دی نو دا مسله ده. بل بیا چې کوم دی موږ سره سټوریج راځي. سټوریج چې کوم دی نو موږ دغه خبره وکړه چې دا ایچ ډي ډي هارډ ډسک شولو یا ایس ایس ډي شوله، دا زموږ سره یو سټوریج ډیوایسز دي. نو دې ته موږ سټوریج وایو. او کمپیوټر چې کوم دی نو الاټ آف سټوریج ډیوایس دی ځکه چې په دې کې موږ ډېر شی میموري چې کوم دی نو څه کولی شو؟ سټور کولی شو. موږ سره ډېر ډیټا چې کوم دی په دې کې سټور کېږي. بیا بل موږ سره راځي کویک ډیسیژن چې کوم دی نو کویک ډیسیژن مینس چې دا موږ سره ریسپانس څه کوي؟ راکوي. دا موږ سره ریسپانس چې کوم دی ډېر زیات کویکلی راکوي. لکه دا نه چې موږ په پکې چې کوم دی نو سوچونه کوو دا یې نه پس په ریسپانس راکوو، نه، کمپیوټر چې کوم دی نو دا موږ سره ډېر کویک ریسپانس راکوي. بل چې کوم دی نو کمپیوټر چې کوم دی دا ریپیټډلی دی،
کیپیبلیټي لري ځکه چې کمپیوټر هر کار چې کوم دی نو هغه ډېر په اسانۍ سره کوي نو دا کار هم ډېر په اسانۍ سره کوي چې ته یو کار ورکړې او هغه بار بار ته کول غواړي چې لکه دی ماله یا چې کوم دی ایډیشن کوي یا ترې سبټریکشن کوي بار بار دا تاله څه کوي دا تاله ډېر په لږ ټایم کې او زر کوي مینس چې لوپینګ پکې ډېر زیات دی بل مونږ کمپیوټر یو بل وړوکی شان ډیفینیشن دا کوو ایجوکیشن باره کې دا ټیکنالوژي باره کې چې کمپیوټر کامنلی اپریټینګ ماشین پروپوز یوز فار ټیکنالوژي اینڈ ایجوکیشن ریسرچ کمپیوټر چې کوم دی نو دا مونږ یوز کوو لکه ایجوکیشن لپاره یوز کوو مونږ پې چې کوم دی نو پریزنټیشن وغیرہ تیارو لکه پروګرامینګ والا پې چې کوم دی نو ویب بیس باندې کار کوي په انډرایډ بیس باندې پکې کار کوي په لینکس وغیرہ په دې سیزونو باندې کار کوي او موبایل طرف ته چې کوم دی نو که وګورئ چې ټیکنالوژي چې کوم دی نو عموم په دې کمپیوټر باندې روانه ده نو د کمپیوټر چې کوم دی بیا موږ سره یو څو نور واړه کمپوننټس دي په دې کمپیوټر کې چې هغې ته موږ وایو سی پی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ سنټرل پروسیسینګ یونټ کار دا کوي چې دا زموږ ټول سیسټم څه کوي دا کنټرول کوي د کار څه وي دا زموږ ټول اپریټینګ سیسټم چې کوم دی دا ټول کمپیوټر چې کوم دی دا څه کوي کنټرول کوي ریم مینس چې رینډم ایکسس میموري دا هر هغه میموري ده چې دا صحیح رینډملی ایکسس کیږي مینس چې دا پرمننټ میموري نه ده لګه دا زموږ سره چې کوم دی نو که فرض کړه چې د بجلي لاړه نه زموږ په سیسټم چې کوم په ډیسکټاپ باندې څه پراته موږ نه یې سیو کړي نو دا به موږ نه څه کوي دا به زموږ ختمیږي دې ته موږ چې کوم دی نو ریم سایډ والا میموري وایو ځکه چې دا رینډم ایکسس میموري ده بل طرف ته بیا روم ریډ اونلی میموري ده دا هم زموږ سره یو ټایپس میموري ده دا به انشاءالله نیکسټ ټاپکس کې ډسکس کوو بیا موږ سره چې کوم دی دا سی پی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ چې کوم دی دا زموږ سره په 2 ټایپس کې ډیوایډ شوي دي چې یو ته موږ وایو اے ایل یو بل ته موږ وایو سی یو اے ایل یو زموږ سره څه کار کوي ایل ایل یو چې کوم دی دا زموږ سره دا ارتمیټیک دا زموږ سره ارتمیټیک ورک کوي مینس چې پلس ماینس ملټیپلای ډیویژن ایکسیکټرا دا زموږ سره څه کوي دا موږ سره دا کار کوي دا سی پی یو چې کوم دی موږ سره څه کوي دا موږ سره ارتمیټیکلی ورک کوي او سی یو موږ سره چې کوم دی دا کنټرول یونټ دی نو دا زموږ لکه د کمپیوټر هر حصه کنټرول کوي لکه دا نه چې کمپیوټر بس د ځان نه بلیږي نه کمپیوټر به چې کوم دی دا به صحیح دا به یو لیمیټډ دا به چې کوم دی کنټرولینګ والا ډیوایس وي نو دا زموږ سره یو وړوکی شان ده کې ډیفینیشن و اباؤټ کمپیوټر چې کمپیوټر څنګه او څه کارونه کوي نو امید لرم چې ویډیو به خوښه شوي